نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه من صام رمضان واتبع 6 من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وأحمد. کامیاب شو هغه څوک چې ځان یې پاک کو د شرک کفر نه د منافقت نه د صله رحمۍ د کټ کولو نه د تعلق د خرابولو د فساد نه او د ګناهونو نه وذکر اسم ربه فصلى او یاد کنو خپل درو خپل نه یاد کو فصلى منځو. جابر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد اختر پر په یو لار براتلو په بل لار بتلو صحیح بخاری حدیث. او بیا فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم څوک چې د رمضان روزه ونیسي بیا پسې شپږ د شوال روزې پرله پسې او یا په وخت په وخت په دې میاشت کې پوره کړي نو داسې ده لکه چې ټوله زمانه د روزې نیولې وي. نو اختر ورځ خو سبا ده خو د اختر سره متعلق بعضې مسائل او احکام چې مخکې پکاري زده کول مخکې پکاري ده که د اختر په مونځ یا به تقریر کې چې کله ته ووایې خو اختر وشو نو بیا خو مسائل د سړي نه پاتې شي. د ټول نه اوله خبره هم داره نبي علیه السلام کامیاب انسان چاته ویلی قد افلح من تزکا. کامیاب انسان هغه چاته ویلی چې خپله تزکیه وکړي خپله صفایي وکړي. خپله صفایي انسان په خپله کولی شي د ځان سره اول احتساب وکړي. د دې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې را حاسبوا قبل ان تحاسب. د محاسبې نه مخکې چې کومه دی نو څه وکړئ حساب چې کومه دی دا وکړئ د خپل ځان سره حساب وکړئ. او د اختر د لمانځه نه مخکې چې الله تعالی انسانانو ته د مسلمانانو ته د روژهدارو ته د معافۍ اعلان کوي نو د دغې معافۍ د اعلان نه مخکې به در ځان تزکیه کړي هله به د معافۍ اعلان کېږي. او چې د ځان صفایي نه یې کړي د تزکیه نه یې کړي د خپل ځان نو دته معافي نه کېږي چې د به د روژه کې ځان پاک کړی د شرک نه د کفر نه د بدعاتو نه د ګناهونو نه توبه ایستلې وي. کم کارونه چې هغه انسان دننه اندرون کې ګندګۍ هغه کارونه پرېښي وي هغه کارونه خو موږ پرې نه ښودله اوس په استغفار توبه ایستل غواړي. زمونږ د روژې زمونږ د عباداتو شاذ و نادر نشم ویلی چرته لږ کسان چې الله تعالی پرې رحم کړی چې هغه روژې صحیح ایستلي د اول نه تر اخره پورې د هغې روژه برابر تلي. لیکن نور اکثریت خو دا دی چې روژه میاشت تېره شوه خو نه مونږ د خپلو سترګو د نظر حفاظت کړی دی نم د غوږونو حفاظت کړی دی نم چې دی نو د دماغو حفاظت کړی دی نم د خېټې حفاظت کړی دی نم د جبی او د حرامو د حلالو حفاظت کړی دی. او نبی علیہ السلام فرمایي وای پروردگار فرمایي زما په دې خلقو کې درې قسم خلق ډېر زیات بدي شي. یومي فرحین ډېر بدي شي کم خلک چې متکبر او مغرور وي. او یومي بیت اللحمین ډېر بدي شي هغه کور چې باقي غیبت چغلي کېږي. او زما خیال دی چې هر یو کور چې کومه دی نو دا د غوښو کور دی بیت اللحمین دی. که پر ښځه په موبایل باندې خبرې کوي نو د غیبت نه شروع کوي په غیبت یې ختموي
او خصوصي سړی خو دي خو لیکن دا ښځې به یادې کړم ځکه چې د دوی خبرې هم بس نه وي سوا د دې نه چې کله دا ټلیفون بل چاته کوي نو دی به شروع کوي د انګور نه شروع به کوي د خواښې نه شروع به کوي د لیور نه شروع به کوي د بل یو فرد د کور نه د کور د فرد نه به شروع کوي د کور په فرد به ختموي یا به د ګاونډي نه شروع کوي په ګاونډي به ختموي د که نه رښتیا وایي نو زما خیال دی چې زموږ دا کورونه خو بیا د لعنت نه ډک دي دا خو هغه مبغوض کورونه دي چې کوم پروردګار فرمایي زما بدي شي زما دا کورونه بدي شي نو د ژبې کنټرول نه دی شوی د دماغ کنټرول نه دی شوی د غوږونو کنټرول نه دی شوی تراویح په صحیح طریقه سره نه دی شوي دغه رنګې روژه ماتې په صحیح طریقې سره نه دی شوی بیا خصوصي طور باندې په بازار کې دا پاگلان او دا لیوني زه به تاسو وایم چې تاسو روزانه 3-5 جګړې په بازار کې وکړئ که نه نو نه رانې روزي لیوني کړي خو ټول لیوني پاگلان یې شیطانان یې خنزیران یې ځکه جګړې کوئ په روژه کې جګړه کوي پیغمبر څه وایي او ته به کې دلته د غیرت پکې واچوه د کلي غیرت پکې واچوه د علاقې غیرت پکې واچوه او ویل چې هلکه دا خو بې غیرتي ده چې داسې چلونه کې بې غیرتي نه ته بې غیرته یې د پیغمبر د سنت خلاف ورزي کې ته یې بې غیرته نبی علیه السلام خو تا ته دا ویلي چې سړی سره جګړه کوي نو ته ورته وایي چې هلکه اني صایم زه روژه یم نن زما د جګړو چې کوم څه کار نشته زما څه کار دی څوک درته کنځلي کوي نو ته ورته اني صایم غیرت دې ته وایي غیرت او بې غیرتي خلک پیژني د نامسیر د خوړ نه لاندې چې کوم دی غیرت معلوم دی څومره غیرت هم دی چا ته خبره وکړي کلي کې نه رانجئ بازار کې نه رانجئ په محله کې نه رانجئ ګاونډي ته نه رانجئ په کور کې نه رانجئ جګړې کې دا روژه ده دې ته روژه وایي ټول چې کوم دی په سیند کې خپلې روژې ماتې کړې دې هلکانو ټولې روژې خرابې شوې دا هغه ځای کې نه سیند ته وردانګې وښکته راځي ستا روژه جوړه نه ده ته بیا دا روژې نیسې ستا روژه ماته شوې ده دا تعالی دا اجازه چا درکړې قرآن درکړی حدیث درکړی صحابو درکړی تابعین درکړی دی فقهاو مجتهدین درکړی دی امام شافعي مالک احمد امام ابو حنیفه رحمه الله درکړی چا درکړی تر هغه ځای کې نه وردانګې وښکته ځي او دا تا ته لمبلو اجازه شته خبر هم دا چې روژې په دې حال باندې تېرې شوي دي چېرته یو په سلو کې یو 10-15 کسان 100 کسان زیات نه زیات 50 کسان به شي چې دوی به چېرته روژې په سړیتوب نیولي نور چا روژې په سړیتوب نه دي نیولي تزکیه هم د خپل ځان نه ده کړې روژه تېره شوه سوا د دې ګیلې نه او د دې شکایت نه چې روژه ګرانه ده روژه ګرانه ده روژه ګرانه ده بس د دې نه علاوه بل شکایت نشته صرف دغه یو شکایت دی چې روژه ګرانه ده هلکه څنګه روژه ګرانه ته روژې مړ کړې څه چلی دی باندې وکړو که ته بیمار یې او معذور یې تا ته شریعت اجازت درکړی چې روژه وخوره که ته روژه نشې نیولی نو تا له شریعت اجازت درکړی چې روژه مه نیسه تا د شریعت چې معافي کړې ده ستا مکمل ثواب فکر د ثواب نه محرومه نه ستا په نیت په تا د ثواب ملاویږي ته د هغه روژهدار نه ډېر ښې چې هغه د خپلې روژې حفاظت نه کوي د هغه روژهدار نه ته ډېر ښې چې هغه کنځلمار دی د هغه روژهدار نه ته ډېر ښې چې هغه ژبه او قابو کې نه دی دماغ په قابو کې نه دی سوچ او فکر په قابو کې نه دی د هغه روژهدار نه ښې نو نن قرآن درته وایي چې قد افلح من تزکا کامیاب انسان هغه دی چې خپله تزکیه کړي خپل شرک نه ځان ساتلی شرک یې ختم کړی دا بدعات او رسومات او سنت ته خلاف ورزۍ نه ځان ساتلی د غلطو خبرو د کنځلو منځلو نه ځان ساتلی عجیبه غوندې خبره ده هر یو سړی فرعون دی هر یو سړی چې کوم دی نو هغه سره قارون دی کمال ور سره دی قارون ته جوړ شوی دی او که د سره معمولي غونتي اوچتوالی فوقیت او اقتدار په دوو کسانو دی فرعون دی د ده نه فرعون جوړ شوی دی سرکشه دی جوړ شوی دی باغي دی جوړ شوی دی څوک په مال باندې څه کوي څوک په جاه باندې سرکشي کوي او څوک چې دی نو دغه شان دي هر چا کړي د خپل کار کوي داسې څوک نه وایي چې پلانکې ظالم دی پلانکې ظالم دی هغه غټ ظالم دی ته 2م نمبر یا بل 3م نمبر دی بل 4م نمبر دی بل 5م نمبر دی هر یو سړی او د ټول نه غټ ظالم خدا دی چې په خپل ځان ظلم کوي د خپل نفس سره ظلم کوي سرکشي کوي بغاوت کوي ټول نه غټ ظالم خدا دی اوس خپله تزکیه مونږ یا کړې ده یا نه ده کړې خو لیکن توبه به وباسو توبه چې پروردګاره مونږ معاف کړې زمونږ نه روژې خرابې شوې مونږ معاف کړې زمونږ نه ټایم خراب شو مونږ معاف کړې وخت هم ضایع کړی دی نو قد افلح من تزکا کامیاب انسان دا تزکیه وکړي خپل اوس د هغې سره الله تعالی معافي کوي د الله بندګان یو کمزوریان شوي دي معافي کوي الله تعالی خو د زړه د اخلاصه په توبه ایستل غواړي
الله ته توجه پکار ده. غټه خبره هم داري سړی معاف شي. دا عبادت خودي د دې لپاره چې الله تعالی انسان معاف کړي. مرتبه خو له ملاويږي چې کله معاف شي. چې سړی مجرم دی هغه ته مرتبه نه ملاويږي. مرتبه خو له ملاويږي جرم ته ختم شي. اول ته جرم ختم شي. چې کله جرم ختم شو بیا به معاف شي. او چې جرم نه ختم شي نو معافي خو نشي کېږي. دته درجه څنګه ملاويږي؟ مونږ د جرمونو سره یو درجه غواړو. په جیل خانه کې پراته یو اتکړې راته پرتی دي، په زنجیرونو کې تړل شوي جوړ پراته یو، او مونږ بادشاهانې غواړو، مونږ چې کومې بنګلې غواړو، راحتونه غواړو. نه ورته وایي چې اول خو ته د جیل نه خوځه که نه، د دې جیل د زنجیرونو نه خوځه. د جیل د زنجیرونو نه به خو مونږ هله وځو، د هغې د کوټنۍ نه به هله وځو چې کله مونږ معافي وغواړو، توبه وباسو. نو چې کله معاف شو نو چې د جیل د کوټنۍ نه ووتلو نو بیا به وایو چېره مونږ له هغه جنت په کار دی لکه آخري جنتي چې هغه په جهنم کې نو هغه د جنت سوچ نه دی کړی، نو د جنت میلاوېدو. خو چې کله پسې د مشرکانو کافرانو وخندل، زه خو هم وایم چې کله پسې د خپل نفس وخاندي، مونږ پسې د خپل نفس خندل دي، را پسې خاندي چې او روجهداره ته د روژې او ته غلې، ته روژهدار او ته کنځلمارې، ته روژهدار او ته دروغ وې، ته روژهدار او تا دا کړي دي، تا دا کړي دي. نو دا نفس هم پورې خاندي. شیطان خو خاندي. شیطان خو به ځکه خاندي پروردګار وایي چې ما درنه شیطان وتړو او تعالی مې چې کوم دی اختیار درکړو ته بیا هم ګناه کوې، نو شیطان پسې خاندي چې بنده زه دې هسې مجرم کړی یم چې ته شیطان مې نه پرېږدي، نو ته خو ما نن پرېښی، نو ته ولې په خپله غلط کار کې، نن خو ته ما پرېښی، نو ته ولې جګړې کې، ولې کنځلې کې، ولې ردې بدې وې، ولې دا خپلې روجې خرابې، ته خو ما پرېښی، ته خو ما معاف کړی، ولې دا شی کې، ولې نو ته خو معاف یې، ته خو د شیطان نه بچ شوی، پسنګ شوی، بیا ولې داسې کارونه کوي؟ شیطان هم راپورې خاندي، نفس هم راپورې خاندي. د دې خندا نه توبه ایستل پکار دي چې سړی توبه وباسي. د هغې متعلق څه مسائل داسې چېرې سبا اختر دی، سبا خو اختر دی که نه، سبا اختر دی، نو د وړوکې اختر په میاشت کې شپږ روژې نیول چې دا حدیث صحیحونه ثابت دي، دې کې چا اقوال ته ضرورت نشته. صحیح مسلم او امام احمد او ترمذی او بشماره کتابونو کې ثبوت. نبی علیہ السلام فرمایي من صام رمضان واتبع سته من شوال کان کصيام الدهر. د امام ابو حنیفه او د مالک نه علاوه ټول امت په دې متفق دي چې شپږ روژې د شوال د میاشتې نیول د صيام الدهر نه بهتر دي. صيام الدهر د انسان د زندګۍ د آخري سا پوری دی تر هغه د پاره دهر ویل کېږي. نور دهر خو د قیامت تر ورځې پورې دی، خو د هر انسان دهر د انسان د مرګ پورې دی. نظر د مرګ پورې دا روژې در پاره کافي دي نفلي ثوابونه. شپږ روژې دي که پرله پسې سړی نیسي سوا د اختر د ورځې نه، د اختر د ورځې نه بعد، او که دې جدا جدا نیسي په دې میاشت کې پوره کوي، خو دته به ټولې زمانې یا د مرګ پورې او پوره ثواب ملاویږي. بیا د هغې نه بعد نبی علیہ السلام جابر بن عبدالله فرمایي چې د اختر مانځله راځي، رسول الله عادت دا و، صحیح بخاري حدیث، چې اذا کان یوم عید خالف الطریق، کله به د اختر ورځ شو نو دی به د یوې لارې په ځای باندې بلې لارې باندې راته، یو لارې باندې به راغی په بله لار به تلو. عجیبه غوندې کار دی که نه. د دې خو داسې مثال دی چې یو سړی دی هغه ټوپۍ په سر کړي او د نامه نه لاندې ښکاري، نو به خبره ځان پوه کوي. ټوپۍ په سر کړي دا پټکی یې غټ پټکی یې والی دی او نور لګړ دی، مونځ یې کېږي؟ مونځ یې نه کېږي. اول به د نامه نه لاندې ځان پټ کړي، نو بیا به باقي وجود پټوي. بعضې وروڼه داسې دی چې دا یو حدیث یې اورېدلی دی، بس هغوی په اختر کې چې کوم دی نو په یو لار راځي په بله لار باندې ځي، لیکن د ټولې دنیا سره یو ورانه ده او په دې مستحب باندې عمل کوي. په دې مستحب عمل مه کوه. د کمشي د وجې نه چې ته جنت ته نشې تللی، د کمشي د وجې نه ته جنت ته نشې تللی، تا ته رکاوټ دی. نبي علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی د خلقو صله رحمي کټ کوي دی به جنت ته نه ځي. اول صله رحمي وپاله، سهار وختي لاړ شه معافي وغواړه، نو بیا د اختر مانځله راځي، نو ټیک ته چې بیا پکې ثواب دار چې په دې لار باندې لاړ نه په دې بل لار لاړ شه. نو تا دغه یو ویلي چې په دې حدیث باندې عمل کوم، او د کلي سره ورانه، د خلقو سره ورانه، کینې ګوډیا، بغض، د نفرت نه ډک انسانه،
او ته چې په دغه حدیث عمل کوي، په حدیث باندې عمل کار نه کیږي. وره په دې مستحب تعالی ثواب ملويږي چې تا مخ کې خپل ځان برابر کړی، چې د اختر د مونږ د صفای د اعلان سره د ټول نظارې ته ورو مسلمان یې تابع د ګناون نه توبه استري، ستابه د خلکو سره چې کوم لله بالله د الله د رضا د پاره د قانون د بغاوت په وجه د چا سره ورانه د سره ورانه وساته. د یو فاسق فاجر سي دغه د ګناه په وجه باندې ورانه د ورانه وسره وکا، د یو باغی سره روجو خور سره چې کوم ستاورانه د روجي په خوراک باندې په بغاوت باندې په کنزلو باندې ور سره وکا. لیکن کستاو سره دنیا په وجبانی د خپل عزت په وجبانی استاد خبرې زیاتی کمی په وجبانی ورانه دنو دا مسلمانی نه ده، دا نیمګړی مسلمانی ده. دا خبره ټیک ده، بشمار فواید دی پدې کې، خو لیکن ټول نغټ خبردار چې اول به تازان سي دا برابر کړی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای د صحیح بخاری او د مسلم حدیث ته چې لا یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحى، فقط اختر په ورکوټ اختر کې نه اذان شته او نه بکی اقامت شته. صحیح بخاری او مسلم. وعن انس رضی الله عنه كان نبی صلی الله علیه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل التمرات وياكلهن وترا. صحیح بخاری او احمد حدیث ته انس بن مالک رضی الله عنه نبی علیہ السلام داغه عادت داو چې کله عید الفطر د اختر په ورځ راوتلو نو هغه به کجوري خوړلې، تاق کجوري به خوړلې، تاق کجوري دا به خوراک کولو. نو اصل کې تاق شروع کېږي د دریونه، دا یکم په تاق کې راځي، خدای سي نیمګړی تاق دی، اصل تاق درې دی. خو خیر دی که پرس کې سړی نشي خوړلی نو یو کجوري دی وخوري، او که پرس کې دی معذور دی بیمار دی نو د مجرم نه دی، په بله طریقه دی خوراک وکړي. نو وړوکې اختر کې د اختر د مانځه نه مخکې خوراک کول دا مستحب دی، او په غټ اختر کې د اختر د مانځه نه بعد چې کوم خوراک کول څه دي دا مستحب دی. دا یې بهترینه طریقه ده. مستحبات په پوره کوو، ګوره فرایض او واجبات په نه ماتو. زمانه داسې راغله چې د مستحباتو اهتمام ډېر دی، خو د فرایضو د واجباتو اهتمام نشته. فرایض ماتیږي، واجبات ماتیږي، سنت مؤکد ماتیږي. دې خو دې مثال له سړی دی واغه روزه نه خوري ته د تراویح کوه، روزه نه خوري نو بیا ورته تراویح کوه. سړی روزه خور دی ته د څنګه تراویح کوه، تر اوسه فائدہ را دا خو چا د پاره من صام رمضان ثم قام. سړی روزه ونیسي نو بیا به قیام رمضان کوي. نو چې سړی روزه نه نیسي هغه د پاره قیام رمضان نشته ری، دې څه قیام رمضان کې دی خو الله پوری خان دی، نعوذ بالله دی خو باغی او سرکشه دی. دا خدای الله تعالی صبر انتهایی زیات دی. کله پروردگار صبر د انسانانو کې د ابراهیم علیه السلام په شان صبر، د ابراهیم علیه السلام په شان صبر، د ایوب علیه السلام د صبر صفت قران مجید کړه دی، قران مجید کړه دی. نعم العبد، ډیر بهترین بنده او صابر، داغه صبر کړه دی، داغه صفت کړه دی. ابراهیم علیه السلام، د نوح علیه السلام، د ټولو پیغمبرانو صبر، د ټولو فرشتو چې خواهشات پکې نشته لري، خو د فرشتو صبر هم تمام شوی دی چې جبرئیل امین خټه راواغستله د فرعون په خله کې ورواچوله، ورته وایي دی صبر او صبر انتها ته ورسېد. اینه صبر انتها ته ورسېد. د فرشتو صبر چې په لوط علیه السلام په قوم پسې رااله، نو فرشتو صبر انتها ته ورسېدلو چې الیس الصبح بقریب، سبا نږدې نه دی. د لوط علیه السلام قول هم کېدلی شي، خدا د فرشتو خبره سبا نږدې نه چې ختم یې کړم ریز مریز یې کړم. د فرشتو صبر انتها ته ورسېدو. پیغمبران چې په مخلوقاتو کې عظیم دي د هغوی صبر، بیا په پیغمبرانو کې رسولان صبر، بیا په رسولانو کې د اولو العظم پیغمبرانو صبر چې نبی علیه السلام صبر و چې هغه وایي پروردګاره ونیسه علیک بقریش، یا الله قریشان ونیسه، علیک بالولید، علیک بابي جهل، ابو جهل ونیسه، ولید ونیسه، تباہ و برباد کړه. علیهم کسنی یوسف، د یوسف علیه السلام د قادسالی په شان قادسالی پیراوله، تباہ و برباد کړه، ختم کړه. د دې ټولو پیغمبرانو صبر، د دې ټولو فرشتو صبر، د دې ټولو مخلوقاتو کې د صابرانو صبر چې راغونډ کې د الله تعالی صبر چې هغه سره موازن نشي کېدی. دا د الله صبر دی. باغیانو ته ګوري، سرکشانو ته ګوري، د اسلام په جانه کې منافقانو ته ګوري، د روزې په میاشت کې روزه خورو ته ګوري، بغیر د عذر روزې خوري هغه ته ګوري، ځان د پاره باندې ګوري، هلي حوالی ګوري هغه ته ګوري. الله تعالی بیا هم صبر کوي. واقع ډېر لوی صبر دی. خو دا یو خبره ده، دا صبر ته په دنیا کې کوي، په آخرت کې پروردګار به چاته صبر نه کوي. بیا قهار او جبار دی. بیا به درته وایي چې دا کار دی ولې کړی دی، ولې دا کار کړی.
لما فعلت هذا، دا کار دی ولې کړی دی؟ من حوسبا من نوقش فقد هلک، برباد شو، تباه شو. بیا ورته الله دا وایي چېرته وې؟ سرکشي او بغاوت دې چېرته لاړ؟ نن خو ډېر عاجزه ولاړې، بالکل جامې دې نشتې، په تن باندې دي نه دې ټوپۍ شته نه دې څادر شته نه دې جامې شته، ته خو بالکل لغړ ولاړې. هغه زورورتیا دې چېرته لاړه؟ هغه بدماشي دې چېرته لاړه؟ هغه بغاوت دې چېرته لاړ؟ هغه زور دې چېرته لاړ؟ چېرته لاړې؟ ولې عاجزه یې؟ وایه که نه څه به نه شي ویلی بیا. دا سرکشان لا ټول باغیان والدین اوس ولې عاجزي نه کوي؟ اوس ولې عاجزي نه کوي؟ نن د عاجزۍ ورځ ده چې موږ څه وکړو، موږ عاجزي وکړو. دا خبر یاد ساتئ چې ګوره د مستحباتو نه مخکې د فرایض واجباتو اهتمام پکار دی، د سنت مؤکد اهتمام پکار دی. بیا د سنت مؤکد او د فرایض واجبات په مستحباتو باندې ښایسته کېږي. د مستحباتو مثال خو داسې دی لکه یو سړی دی ښه ډېر پوه انسان دی، عالم دی او ستا خوښ دی، ډېر قدرمند دی، ډېر عزتمند دی، ډېر پوه انسان دی، خلک راله ورته مبارک شي او څېره ورته ور واچوي. یعنې دا یو عارضي شی دی، څېره ورته ور واچوي. خو چې یو سړی دی هغه جاهل دی، پټه کې اګاه بېګاه نه دی، د هېڅ نه خبر نه دی او ته ورته علم دې مبارک شي او ته ورته څېره ور واچوي، ټوله دنیا پسې خاندي. مستحبات د فرایضو واجباتو سنت مؤکدو نه بغیر هم دغه شان دي چې ته یو نااهل سړي ته چې کوم دی غاړې ته چې کوم څېره واچوې او ته ورته مبارک شي، ته غټ عالم یې، غټ انجینر او ډاکټر یې، هغه هېڅ شی نه. مستحبات خو بیا داسې دي. خو چې کله ته فرایض او واجبات او سنت مؤکد سرته رسې، دا مستحبات مزین کي، دغه ښایسته یې کي، دا ول نورانیت ورکی، دا ول روحانیت ورکی، قدرمن کی. نو مستحبات پوره کوو، لیکن فرایض به سرته رسو وره اسنه چې فرایض رانه شي دا درمات. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم زینوا اعیادکم بالتکبیر، رواه تبرانی. چې اخترونو کې پورکوټو غټ اختر کې ځان سره تکبیرات وای، ډېر تکبیرات وای، پټ تکبیرات وای، ځان ته اوروي الله اکبر الله اکبر الله اکبر کبیره. دا دوای ډېر وای. دا حدیث ته صحیح امام تبرانی نقل کړی انس بن مالک رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام فرمایي زینوا اعیادکم، اعیاد ویل کوټ اختر غټ اختر نه دی، اعیادکم اخترون خپل بالتکبیر الله اکبر وای. په غټ اختر کې هم په جمع سره وایو هغه ثابت دي، لیکن پر کوټ اختر کې د جمع سره خو نشته، لیکن ځان له ویل چې کوم دی نو دا سری دا پکار دي. سړی ګرځي نو تکبیرات یې څه کوي؟ دا دی وایي. تکبیرات باندې زیات چې کوم دی نو څه وکړي؟ اهتمام وکړي. څلورم مسله دا چې کله اوس د اختر مونځ راشي او د جمعې ورځ دواړه ملاو شي نو د جمعې مونځ کول بهتر دی. اختر مونځ به کې د جمعې ورځ مونځ باندې کې دا بهتر دی، خو اجازت شته دی چې سړی د ماسپښین مونځ وکړي. اجازت شته دی که چا فرض کې جمعات کې چرته مونځ کولو چې هغوی د اختر مونځ کړی د جمعې مونځ نه کړي، د ماسپښین مونځ کوي نو خیر دی، هغې ته مجرم نه شي ویلی، ځکه نبي علیه السلام هغې اجازت ورکړی. وعن زيد بن أرقم قال اجتمع عيدان على هدي رسول الله في يوم واحد فصلى العيد في أول النهار وقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم في عيدان فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة فليفعل ومن أحب أن ينصرف فليفعل. رواه احمد. زید بن ارقم رضی الله عنه فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې اختر مونځ راغی، نبی علیہ السلام وفرمایل چې اے خلکو دوه اختر یو ځای شوي دي، که څوک خوښوي جمعې منځله راځي نو جمعې منځله دې راځي، او که څوک مونځ نه کوي د جمعې او د ماسپښین مونځ کوي نو خیر دی. پابندي دا نشته، د دې اجازت شته، لیکن دا یو خبره ده چې یاره استحباب چې کوي په کولو کې دی، کولی مستحب دی، غوره دی، او نه کولو دا سره دا اجازت. بیا نبی علیہ السلام فرمایي اذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائکة على ابواب الطرق. کله چې د اختر ورځ وي نو خلک چې کوم دي فرشتي دا په لارو کوڅو کې ولاړي، پناه د اوغدو یا معاشر المسلمین الی رب الکریم، سار وخت لاړ شي اے مسلمانانو د رب کریم ملاقات ته لاړ شي. نو موږ د اختر منځله چې راځو نو اله راځو چې کله بالکل د ودرېدلو ټایم دی امام ماسپښین کوي د اختر منځونه او څه چې راځي لیټ راځي، نو دا اهتمام وکړئ چې د وخت راځي، چې د ساري منځ وکړئ، نورې قصې مه کوئ، او خصوصي طور باندې دا مهرباني وکړئ چې اختر را روان دی، اختر د خوشحالو ورځ ده، د غمونو ورځ نه ده. څوک چې مړه دي الله دې ولې جنت فردوس ورکړي، او چې څوک ژوندي دي الله دې وبخښي، الله دې جنت فردوس ته ورسوي. خو ولې ته چې کومه کار کې د اختر په ورځ باندې که ته قبرونه لځې، دا لوی بدعت کې د اختر مونځ بسې الله وکړو. د اختر په ورځ باندې، د اختر په سهار باندې، د اختر په شپې باندې قبرونه لتلل دا ناروا دي. دا تخصیص نشي، هر ټایم ځه، په نیمه شپه راپاسه ځه، د ورځې ځه، سهار ځه، ماښام ځه. دویم نمبر دا مهرباني وکړئ خصوصي طور باندې ښځې چې
چې که څوک خفه کېږي الله دې ول زړه واچوي، خو د پیغمبر سنت په ماتوي. خو تاسو چېرته منئ مړه، دا بوډاګانې هم نه مني، څوک یې مني؟ هسې خبرې دي، نو زموږ زړه شین کو. ښځې خدا پرېږده، دا اوس مړي شوي دي که نه دي اختر ته نږدې، تاسو به ټول منډې وهئ کاکا خفه کېږي او لالا خفه کېږي، الله دې ورنال کړي چې خفه کېږي. ډېره پیغمبر د سنت په ماتولو خفه کېږي. په کار خدا رئ ډېر سنت په پوره کولو باندې خوشحاله شي او سنت په ماته کولو باندې خفه شي، نو مزه یې ګورئ. او معمول مطابق که تاسو څوک یو بل که رشته دار دي او هغه ځي دي، معمول مطابق چې نورو اخترونو کې سړی ځي دي، مشرانو خواله ځي، تره خواله ځي، ماما خواله ځي، د بل چا خواله ځي، نو هغه څه پابندي نشته. خو که فرض که هغوی په کور کې هم جامې نه اغوندي، په دغه ځای کې د مسلمانۍ پته ولګي، په دغه ځای کې د پیغمبر سره د سنت او د مینې پته ولګي چې د ابو سفیان رضی الله عنه لور د نبی علیه السلام بیبي چې کله ابو سفیان رضی الله عنه وفات شو، ام حبیبه رضی الله عنها سره درېیمه ورځ ده، او خپلې وینځې ته یې ورشه ماله چې کومه دی د سترګو رانجه، تیل، عطر، خوشبويي راوړه، سترګې تورې کړې، ځان یې برابر کړه، او تل ما ته د دې ضرورت نشته دی، ما سره دې ضرورت نشته. خو تاسو ته ښیم چې نبی علیه السلام فرمایي چې د خاوند په باره کې د ښځې نه علاوه باقي څومره رشته داران دي، څومره رشته داران دي، او د 3 ورځو نه زیات د اظهار غم کوي، دا د شیطان رور دی، شیطان خور ده، دا د سنت خلاف ورزي ده. زه تاسو ته نن ښیمه چې زما پلار وفات شوی دی، خو 3مه ورځ ده، بس خبره ختم، بس غمونه ختم. سهار نه ماښام پورې به جاړې، کال به جاړې، اختر ورځ راغله، اختر ورځ جړا ده، ته به جاړې، دوا ورته وکړه که نه. او زه خو یم چې که دا یو بل پسې دا کومه خلک جاړي دا ټول دروغ وایي. پلار او مور نشم ویلی، پلار او مور نشم ویلی، نور دا ټول خلک دروغ وایي. اصلي ګیا دي، قسم دې د په زړه کې ویلو چې کله به مړ کېږي، کله به مړ کېږي، کله به دې خلاصېږم. د رور په باره کې دا سوچو، د وراره په باره کې دا سوچو، د پلار او د مور په باره کې د زوی د بچو دا سوچو. اوس اصلي ګیا دي چې اوس خاندي، اوس وایي چې کنه ماله جړا راغلي ده، زه پسې پریشان یم. دا خبر یاد ساتئ، دا رسمونه به نه کوئ، دا ګناه ده، غم مه جوړوئ. که کم خلک خپل رشته داران دي د معمول مطابق د اخترو کې مخکې تلل وستې ځي، بلکې زه خو یم چې وستې نه ځي، ځکه چې کېدای شي نور پریشاني دې جوړه شي، خو زه بیا هم اجازت دی چې مخکې تله وستې ځي. خو لیکن نور چې د غم دپاره ځي، چې اولنۍ اختره دی او دویم اختره دی او شلم اختره دی او لسم اختره دی، که هغه نیکو جنت ته رسېدلی په تا پورې به خاندي چې غرق چې د غوایي زویه ای سنډه ته څه شي له راغونډ شوی دلته ما پسې، او که هغه ګناهګارو او فاسق او فاجرو نه به وایي چې څه شي له راغلی، تاسو راغلی دی خوراکونو له، زه په جهنم کې پروت یم، زه په کندو کې پروت یم، زه تباه او برباد شوم، زه په سزاګانو کې پروت یم. نو یو د دې رسم نه ځان وساتئ. نوی غم دی که زوړ غم دی که تور غم دی که سپین غم دی، بس تله دې تېر شوی دی. الله دې وبخښي چې کوم مړه دي او چې الله کوم ژوندي دي الله دې په سنت روان کړي، ځان به لیوني نه جوړوي. نو دا لارو کې کوڅو کې فرشتې ولاړې وایي فنادوا اغدوا یا معشر المسلمین الی رب الکریم یمن بالخیر، برکات حاصل کړئ. ثم یصیب علی الجزیل، بیا به دوی ته پوره بدل ملاو شي. لقد امرتم بقیام الليل فقمتم، تا ته امر شوی چې لکه د شپې ودرېږه مونځ کوه ودې کو چې کړی. وامرتم بصیام النهار فصمتم، تا ته د ورځې روژه ونیسه، روژه دې نیولې ده. واطعتم ربکم، د رب خبره دې منلې وه. نو فاقبضوا جوائزکم، نن دې خپل انعامات قبول کړه. فاذا صلوا نادى مناد، کله چې مونځ شي اعلان کوونکی اعلان وکړي الا ان ربکم قد غفر لكم، نن تر معاف کړي ځئ. فرجعوا راشدین الی رحالکم، نن چې کومه خپل کورونو ته خوشحاله لاړ شي کامیاب. فهو یوم الجائزه، دا د انعام ورځ د خلقو ته انعام ملاویږي. ویسمى ذلك اليوم في السماء یوم الجائزه، د دې وجې نه په اسمان کې د اختر ورځې ته د انعام ورځ وایي، د انعام د ادا کولو د جایزې ورځ ورته وایي. رواه طبراني. نو دا ولاړې خو دا دغې خلکو دپاره، نو کوشش وکړئ په دې کې د رسمونو رواجونو نه ځان دا وساتئ. بیا د اختر په شپه باندې خلک عبادات کوي، دعاګانې کوي، بغاوتونه پرې مه کوئ. زنانو ته خصوصي د پردو اهتمام، دوی د پرده کې هغه جامې دي نه اغوندي چې غونډې روجې هغه هر څه پې تباه و برباد شي. او بیا چې په کوم ځای کې څه پروګرامات وي که ماشومان ولځي، نو بیا د غټو څه کار دی، د هلکانو څه کار دی، دوی ځای په ځای ودرېږي. تاسو خپله خور نه لرئ؟ تاسو چې د بلې خور ته ودرېږئ نو تا دا سوچ کړی زما خور ته څوک ودرېږي په دې لاره کې، نو څه حال به مي؟ ته چې د بل لور ته ودرېږئ په دې پل کې یو لوښی روان و، سپین ږیره وی سپین ږیری، او په اصیل په غاړه باندې یو زنانه ناسته وه، ماشوم یې چې کومه دی نو اوبه پې اچولی بې تبه وه، د پل د آخر سره پورې ته زما پام زه پسې شاته ورپسې یم او سټه دی پله ما شو، آخر کې مې پې اواز وکړم رسیده ولې نه ځې؟ الله دې غر کړي چې سټ دې ما کړه. ته دې خپلې ګیرې ته وګوره، سپین ږیری
او ته د هغه دګنې شروع کړې ده او چې ستا خور دې چې ناستې ته ورته کتی شي بل څوک ته کتی شي هر یو سړی خپله خور خپله مور خپله لور خپله خورزه خپله ورېره اسره کوي ته چې بل ته ګورې نو ستا هغې ته به ګوري ته چې د بل عزت لوټاوهې ستا عزت به لوټاویږي د کوټې په ګوټ کې به د عزت بربادېږي تا بغاوتونه دماغ نه وباسئ که فرض که څه ماشومان هغه هم په کار دي چېره ماشومان یي ماشومې دا د هغې حق دی پیغمبر ولې دا حق ورکړی ته یې ولې حق دی چې ماشومان دي هغه یو طرف ته روان یو ته ولاړې او ته تنګې او غټې ښځې دې نه ځي بالغ دې نه ځي جنکۍ دې نه ځي لسو کالو نه بره جنکۍ دې نه ځي کور کې دې کښېني لیکن که فرض که د لسو کالو نه مخکې لاندې دي د 9 کالو ته د خپل حق ولې اخلي چې کوم حق د هغې دی ته د په لارو کوڅو کې ولاړې شرمېږې نه حیا درله نه درځي مړه دا مسلمان دي د پښتو دي دا نه هو عرب خو سم کلک خلک په دې عقل مضبوط خلک د غیرت د شرک سره چې پاو کې کومه غیرت وکنه حیران بشي دا خو مسلمانان دي ځان ته پښتانه وایي ځان ته د غیرت لوښي وایي یا غیرت لوښي دي چې ټول سود خواره دي ټول حرام خواره دي ټول چې کوم دي په دې ګناهونو ورپسې دي پښتون سړی خو پخوانه روجې نه خوړی ته روجې ولې خورې پښتون سړی خو نه راغ حیا کول عزت په کولو په خور لور باندې چې نومي پښتانه به په هغې باندې به ننګ کولو ته ننګ نشي کولی ته د بې غیرتۍ نه ډکې اوس نو دا د اختر ورځې په دې کې د دې خبرو لحاظ وساتئ بیا د هغې نه پس صدقة الفطر سرسایه ورته وایي د دې بلا نومونه د سر سایه ده د خپلو ماشومانو بچو نابالغو که د بالغو هغه ورکوي ښه خبره ثواب دی پکې ورکوي د صدقة الفطر مبارک عبدالله ابن عباس رضی الله عنه حدیث ابو داود ابن ماجه حاکم نقل کوي فرض رسول الله صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو صدقة الفطر الله واجب کړی دی رسول الله اعلان کړی دی چې دا صدقة الفطر په روژه کې چېرته له لعاب شوی رپس شوی د هغې صفایي ده وطعمة للمساکین د مسکینانو خوراک دی د اختر نه مخکې ورکول پکار دي فمن ادى قبل الصلاة فهي زکات مقبوله څوک چې مخکې ادا کړي نو د پوره ثواب وشو ته به یې د فرض ادا کړي ومن ادى بعد الصلاة او څوک چې د مانځه نه بعد ادا کړي فهي صدقة من صدقات هسې نفلي خیرات یې وکړو دومره لوی اهتمام یې بدل شوی نه د فرض واجب نه مستحب و سنت ته راغی نو د عید الفطر نه د اختر نه نن ورځ د نن خپل صدقة الفطر ټول خلک ادا کوي اختر مانځه ته ضرورت نشته دی ته د مولا د پاره جمع کې مولا له مخکې ورکړه که نه څه بس شرمول کې خو چې کوم سړی مستحق دی نو له ورکړه که نه نو مخکې ورته ادا کړه چا به څه وکړي او د هغې نه علاوه د مولا سره خپل امداد او تعاون وکړه صدقة الفطر هم ورکړه خپل امداد او تعاون سره که تا دومره خرچې کېږي تا ته دا پته نه لګي د هغه څه خرچه کېږي نو د خپل جومات امام لم ورکړي لیکن نور په دې محله کې د دنیا خلک په دې غریبانان دي مسکینان دي یتیمانان دي فقیران دي بې شماره خلک دي هغوی له ورکوي حاجتمند دي هغوی ته ادا کوي خو مخکې ادا کول پکار دي څومره ادا کول پکار دي په 100 روپو بس یوازې چې کومه دی نو غاړه مه وړئ تاسو ټول خلک 100 روپۍ ورکوئ 100 روپۍ د هغه زمانې مطابق چې کومه غنم و د غنمو ډېر لوی قیمت و د نیم اوږې قیمت د 5 کیلو د نیم اوږې قیمت یې د 5 کیلو د وسکو برابر و د وسکو هلته د غنمو قیمت و ته ښه مالدار نو د مالدارۍ مطابق په فدیه ورکړې د خپل طاقت مطابق فدیه ورکړه ځان د نور خلکو شان دي مه خلاصوه امام بخاری و مسلم نقل کوي عن ابن عمر رضی الله عنه قال فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر صاع من تمر یو وګه کجوري د حناف په نسبت باندې سلور سیره او د باقی علماو په نسبت باندې 5 سي 1/3 نیم سیری 5 نیم سیری نو 2 نیم سیره او ور سره دوه ټاکې یو نیم پاو باندې چې ټاکې زیات 2 نیم سیری وای 2 نیم سیره نو 2 نیم سیره دار باقی علماء په نس جوړیږي او د حناف په نس باندې سلور سره جوړیږي او صاع من شعير یوګه وربشي على عبد والحر وذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدي قبل خروج الناس الى الصلاه د مانځنه مخکې به ادا کړي لہذا دا شو وزدهنا په نس باندې وګه چې کوم دی نو هغه د غنمو نیم وګه دی باقی هر شي یو وګه دی کوشش دا وکړي چې کم خلق مالدار دي خیر دی که د احناف د اوږې مطابق نه شي ورکولی نو د باقي ایمو حضراتو حجازي اوږې مطابق ته ورکړي 2 نیم سیره کجوري د هغې قیمت 2 نیم سیره کجوري په څو باندې به کېږي کجوره په څو سیري ښه نه درمیاني غوندې څو به وي په څو
150 نو 300 او بیا سره 75 یو ځای نو 400 روپۍ دي. څه دومره غټه خبره خو نه ده. نو چې کوم خلک مالدار دي هغه دي 400 روپۍ صدقه الفطر ورکوي. او چې کوم خلک عام معمول مطابق ته حکومت پاکستان هم اعلان کړی دی. اگر حکومت پاکستان خصوص نه مني خو حکومت پاکستان هم اعلان کړی 100 روپۍ بیا د غنمو په حساب سره احتیاطي دي. د غنمو په حساب ورته کې غنم حساب ما جوړوه. د غنمو په حساب سره احتیاطي داري 100 روپۍ دي. او د نور شذونو په اعتبار سره 100 نه دي. د وسکو په اعتبار سره، د کجورو په اعتبار سره، د پنیر په اعتبار سره، د وربشو په اعتبار سره 100 روپۍ نه جوړیږي. بیا دریم 400 روپۍ جوړیږي. او چې کله تر غنمو په حساب سره ورکې نو آیا احتیاطي 100 روپۍ جوړیږي. نو دی عام طور باندې 100 روپۍ چې کومه د غنمو په حساب باندې جوړیږي. حکومت هم دغه اعلان کړی دی. نو چې د غنمو په منونو حساب باندې کې نو بیا کم جوړیږي. لیکن دا چې کوم دین احتیاط معنی دار چې را د شوافی او د جمهور علماو د مسلک مطابق چې هغه چې دنه بیا دا 2.5 سیرو چې کوم د قایل دا غنه بیا دا 100 روپۍ جوړیږي. 100 روپۍ نو 100 روپۍ صدقه الفطر دی. نو دا مهرباني وکړئ چې دا صدقه الفطر مخکې ادا کړئ. مخکې سبا ته انتظار مکوئ. خنوي لوټونه ورکوي چې هغه زړه خوشاله کیږي. خبره به شي او خډیر پیسې ورکوي هیڅ هم نه کیږي. صدقه الفطر چې کوم دی نو خډیر ورکوي. څومره مالدار دي د خپل مالدارۍ مطابق صدقه الفطر ادا کوي. او نور معمول چې کوم دی عام طور باندې هغه 100 روپۍ چې کوم صدقه الفطر ادا کوي. دا غین علاوه چې د چا سره ورانی دي نو لله بالله دا ورانی نن ختم کړي. توبه وباسئ، معافي وغواړئ، صله رحمي وپالئ او د بغاوت کارونه مه کوئ. نن دا قصد او اراده وکړئ زه بغاوت کارونه نه کوم. زما کار به دا وي چې زه په دې معاشره کې د اصلاح د جوړ کارونه کوم. ځان به جوړوم، د معاشرې د جوړولو کوشش وکوم. د چا په منځ کې به ورانه نه راولم، بغاوت به نه جوړوم، سرکشي به نه جوړوم، د ګناهونو پرچار به نه کوم. او د ټول نه غټه خبره داره دا زړونه پاکول غواړي، دا دماغ پاکول غواړي، د دې اندرون نه دا ګندګي استل غواړي. د شیطان کور چې کومه دا بالا ورانیږي چې کله تر خپل دماغونه د شرک او د کفر سره، د بدعات او رسومات سره، د کینې او د بغض او د نفرت او د تعصب دا ټول هر څه چې کومه لري کې دا ګندګي د دماغونه وباسي. البته چې کومه د رحمان کور جوړ شي بیا به کې د الله تعالی خبري راځي، بیا به کې د نیکی خبري راځي. وکړه دا ګندګي به کې پرته وي نو دا د شیطان کور دی. به د شیطان خبر راځي، رحمان خبري به بیا نه راځي. په دې کې د قرآن او د سنت خبرې نه راځي. الله تعالی دې موږ معاف کړي. الله تعالی دې موږ روزي قبول او منظور کړي. کسه کوتاهی شوی پروردگار هغه کوتاهی اذن معاف کړي. باران دې الله تعالی د خیر وکړي. د رحم په دې خطبه کې با د بارانه دعا کو. تاسو سره امین وایي په اخر کې.